او زه راته خپل یو چې شمدید واقع ښه زما په دارالعلوم نعمانیوت پانزو کې ما سره یو ملګری و ډېر ذکي طالب قابل د کوهستان مونږ سره به تکرار کو تاسو یقین وکئ مونږ به وی خدای دنه به ته څه لوی علامه به جوړېږي قابل انتهایی په دې معقولاتو کې بیا ډېر زیات قابل خدای والا یو پویه ورکړې وه حافظه مو هغه توقد او ذکاوت چې څه ته وایي هغه مو کیاست خو یار یو شی پکې و چې بېادبه ډېر زیات استاذ به ډېر زیات خفه کو درس دوران او کله به مونږ ته بارم وي د کتاب نه دی کړی او کله به وي یاره دې نه پوهېږي زه درته وایم واقعي د هغه توجیه به د استاد نه ښه وه بېادبي به یې ډېره کوله ډېره زمانه زه دې قصه خانه کې روان وم یو ځل نو یو سړی مې ولید تور کمیس یې اچولی اوږد او پوزه یې بېدله لیونې نو ما ګمان وکړ مې دا خو دا فلان کې معلومېږي هسې شک مې پرې راغی نو اسې سړي د سودا راشي د شیخ پنساري دکان سره خوا کې دغه ځای کې مې ولید نو زه ورغلم غلې غوندې خدای لیونې داسې نه بل څه درته ونه چې ورنږدې شم نو اسې مې لکه فلان کې خو نه دې وخت کې لږ د یو بوټې دماغو کې حوصله وه چې ما ته یې وکتل نو ما ته به مدرسه کې سابق وي سابقه تی ما وی دویمه خبره دا وي وږې م ډوډۍ راله واله ما پرتګي نو صرف کمیس نو ما مخامخ هوټل ته بوتو نو هلته کې مې کښېنو هغه سړي ته مې لږه څه ډوډۍ موډۍ برابر که په میز ورته کښېنو او په رومال مې راوایست په هغې مې وله خوله او پوزم پاک کړل نو ما یې ورېږه دنه معلومات کوم سړی همغه دی که نه دی شک خو لږ په یقین بدلېږي نو تپوس مې ته وکړه هلکه فلان کې ما ته وي سابقه څنګه ما وی خیم باباجي دي هغه خبرې ورته یادې وې هغه زما علما چې کوم زمونږ ساتېده د هغې نومونو تپوسونه یو خبره ټیکه او دوه غلطې دوه ټیکه او یو غلطه خوا ټول منظر اتمانځو محتمم صاحب د ملګرو نومونه اوهو سړی خو همغه دی د ډوډۍ دوران کې پې دوره راله مې لیله ته ورکړه لوښي ټوله خوغردو یو چغې وواله بار لاړ هوټل والا ما ته وي ماله د پې لوښي په لیونو دې راوصل مې د پیسې در کوم که ما وی ګوره چې د استاز ادب او احترام پکې نو څومره قابل و لیونی ګرځېدل بازار کې ګرځي لیونی ادب به کوئ طالبانو ته خو بالخصوص د کتاب د مدرسې د استاد عوامو ته مې هم چې د علماو طالبانو جومات مدرسې احترام به کوئ او هغه علم حاصل کې چې خشیت خوف پکې وي نو خبره